د عمران خان په حق کې 21 انټرنیشنل کرکټرز د پاکستان حکومت ته خط لیکلی دی چې تاسو عمران خان سره دومره بدترین رویه مه کوئ. تاسو عمران خان هسپتال ته منتقل کړئ د علاج لپاره. تاسو عمران خان ته ملاقاتونه الاو کړئ. تاسو عمران خان ټرایلز چې کوم دی هغه د فیر طریقې سره وشي. دغه 21 انټرنیشنل کرکټر څوک دي در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. خو د افسوس خبره دا ده چې د پاکستان یو کلاړی په دې کې نه دی شامل. دې نه مخکې هم 14 انټرنیشنل کلاړیانو د پاکستان حکومت ته خط لیکلی چې وروره تاسو عمران خان سره دومره ظلم مه کوئ. اوس هغه 14 نه پس 21 نورو انټرنیشنل کلاړیانو د پاکستان حکومت ته خط لیکلی دی. هغه 21 کلاړیان څوک دي په هغې خبره کوو، خو هغې نه مخکې له بده مرغه په دې کې پاکستاني یو کلاړي هم نشته. تاسو به د وسیم اکرم نه موریدلی، د وقار یونس نه موریدلی، د نورو ایکس کرکټر نه مو دا خبره ډیره اوریدلی چې زما فیورټ کرکټر عمران خان دی. عمران خان یو ډیر عظیم کلاړي و. عمران خان داسې او عمران خان داسې د هغې صفت به تاسو کتلی وي د عمران خان د دغه کرکټرز د خولې نه. خو دغه کرکټرز د عمران خان په فیور کې بیان یو هم نه دی جاري کړی، چونکې واحد جاوید میداد دی چې هغه پرون سټیټمنټ ورکړی چې زه سپریم کورټ سره رابطه کوم چې ما لا اجازت راکړي چې زه عمران خان سره یو ملاقات وکړم. صرف جاوید میداد دا بیان جاری کړي. جاوید میداد نه علاوه یو کلاړی د پاکستان د عمران خان په حق کې تر اوسه پورې یا د ملاقاتونو په حق کې یا د ټریټمنټ په حق کې تر اوسه پورې چا هم سټیټمنټ نه دی جاری کړی. خیر انټرنیشنل کرکټر کوم دی؟ ګریګ چیپل دی د استرالیا، لان چیپل د استرالیا، ایلن بارډر دام د استرالیا کلاړي دی، کیم هیوج دام د استرالیا کلاړي دی، سټیو وا دام د استرالیا کلاړي دی، ایډم ګیلیکریسټ، بلندل کلارک دا کلاړیان چې کوم دي د استرالیا دي. د استرالیا پکې 9 کلاړیان دي. د 21 کلاړیانو کې 9 کلاړیان د استرالیا دي چې دوی هم په دې خط کې شامل دي او دوی هم د پاکستان حکومت له ویلي دي چې دومره ظلم مه کوئ. بیا ورپسې د انډیا 3 کلاړیان دي، سنیل گواسکر دی، کپل دیو دی او دلیپ وینګاسکر دی. دا 3 کلاړیان چې کوم دي، سنیل گواسکر دینه مخکې هم د عمران خان په حق کې بیانات جاری کړي، کپل دیو هم جاری کړي دي. یعنې دا 3 کلاړیان د انډیا دي چې دوی هم د عمران خان په حق کې د پاکستان حکومت ته خط لیکلی دی. بیا د انګلینډ کلاړیان چې کوم دی کې مایکل اتارټن دی، مایک بارلی دی، مایک گیټنګ دی، ناصر حسین دی، انډریو سټراس، الیسټر کوک، ډیوډ ګوور. دا کلاړیان چې کوم دي دا 100 کلاړیان دي. دا هم تقریبا 9 کلاړیان دي د انګلینډ چې دوی هم باقاعده په دې خط کې شامل دي د پاکستان حکومت له. د ویسټ انډیز پکې یو کلاړي دی، کلایو لایډ نومې دی. د سریلانکا پکې ارجونا راناټونګا دی، راناټونګا کې دیشي ډیر کسانو گیم کتلی وي. او د نیوزیلینډ پکې یو کلاړي دی، جان رایټ. او د استرالیا پکې ایلیکس بلیک ویل هم شامل دی. نو دا 21 کلاړیان دي چې دای پاکستان حکومت ته خط لیکلی دی او هغه ډیمانډونه یې کړي دي، هغه مطالبې چې کړي دي کمې د پی ټی آی دي چې عمران خان د هسپتال ته منتقل شي، د هغه د صحیح علاج وکړی شي، ملاقاتونو اجازت ته ورله ورکړی شي او د هغه چې کوم ټرایلز دي، د هغه چې کوم کیسونه دي، د هغې د فیر طریقې سره ټرایل وشي. نو دا 21 انټرنیشنل غیر ملکي کلاړیانو چې دی د عمران خان په حق کې غټ درخواست د پاکستان حکومت له لیکلی دی.